अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला वज़ीर लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिस्ल लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला निद्द लहु वला जिद्द लहु वला जिदाल लहु वला अव्वल लहु वला आखिर लहु वला वलद लहु वला वालिद लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदा अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा व अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अस्सियाम वल क़ुरआन यशफ़ाअनि लिल अब्द औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक़ मोहब्बत सर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रत मौलाना मुफ्ती अदनान उस्मानी से दामत बरकातुहुल आलिया दरी शफ़क़त व मोहब्बत खिराशी और योसो ख़बरें बतौर नसीहत वाज़ फरमाई मुक़बल ददीद तकारीरना मुस्तफ़ीद कीगु बयानात और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख़रम को अवदा गुलिस्तान चता सुगोरई दाहुम ददी बरक़ात दी खुसूसन ददी वालिद मुहतरम दामत फ़ुयूज़ुहुम ढेर हुई बरक़ात दी दा उलमा खिदमत शुरुआत और इब्तिदा बदी न हुकम कि दा उलमा खिदमत सूख गई अल्लाह अज़्ज़ व जल ददकूर ता इल्म रावली ददी वाले से पा अकूड़ी की एक्सचेंज की डिप्टी बे बोला खुदा मौलाना अब्दुल हक रहिमहुल्लाह ढेर वे खिदमत करे दी दागी बबरकत सरा अल्लाह अज़्ज़ व जल पकोर की अल्हम्दुलिल्लाह द दीन और द इल्म यौचीना रवाना और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन दुआगानी दी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल रस्तर क़यामत पूरे दा चीना जारी उसारी
په دې ګوجرانواله کې یو مدرسه وه. د دې مدرسې مخامخ یو دوبي و. نو عام طور باندې د مدارسو چوټي د زیارت په ورځ کېږي، جمعې په ورځ بیا طلبا راځي. خو داسې طلبا چې هغوی کورونو ته نشي تللی نو په مدرسه کې پاتې کېږي، نو دا دوبي به دې مدرسې ته لاړ او استادانو ته به یې ویل یاره نور خدمت خو نشم کولی مالی، خو جانی کولی شما د ټول استادانو کپړې به یې راغونډې کړې، د طلبو کپړې به یې راغونډې او دا به یې ووینځلې، استري به یې کړې، واپس به یې. اته بچي وو. الله عز وجل دا اته واړه مفتیان دا څه وجه ده؟ علماو سره محبت. او علماو سره محبت اصل کې دا دین سره محبت. چې څوک دین خوښوي دی به علماو سره خبرې کوي، دا به علماو سره محبت. او چې د چا دین د خپل خواهش مطابقي او خوښ ني نو بیا به علماو پسې خبرې کوي. مونږ او تاسو وګورو ستاسو زما په معاشره کې بهترین شاعر چاته ویل کېږي چې دې په دې شعرونو کې ملا یاد کړي او ملا پورې خندوي، خلک یې خوښوي. بهترین ټیک ټاکر کم یو دی چې دې ګیرې پورې خندوي. که دویمه خبرې وي شیخه داسې وایي وجه څه ده؟ اصل کې دا دین چې دغه کومه غولیه او ډانچه ده دا موږ تاسو خوښو نه په معاشره کې. دا قرآن مجید د کافرانو یهودو نسوارو دین نه سپک کړی. قرآن مجید ته ما سپک کړی ځکه ته زه د دې قرآن مجید او د اهل قرآن خلکو قدر نه کوم. مجال شته چې بل سړی ستاسو زما دین ته سپک وګوري چې تر څو تا او ما ورسره مرسته وي. او زموږ او ستاسو معاشره کې یو خبره وي سړی چې د کوره دروني نو دی به بهر او چې د کوره سپک شه نو بهر معاشره کې سپک شو. نو اوس دې ته زه سوچو چې ستاسو زما په کور کې د دین څومره معقول د دین څومره نظام چلیږي ستاسو زما په کور کې. نو زه په فخر کوم چې بچې ځوان شي او شی به وکړو نو پیلني شی باندې پلار 500 روپۍ ورکړي خوشحالېږي. دا د معاشرې بل حقیقت دی، که څوک یې مني او که نه یې مني، خو دی حقیقت. ستاسو زما د معاشرې داسې ګناهونه چې موږ یې ګناه نه ګڼو. مثال کې طور باندې هلکان چکر لوځي هم په دې رمضان المبارک کې ماښام په ګاډي کې ټیپ لګولي، دا ګناه نه ګڼو، دا سره یې ګناه نه ګڼو چې دا خو ګناه نه. ځکه ګناه خو تصور هله دی چې ته زه وایو دا ګناه کوم دا خلک راته بد وایي. څه ګناهونه سړی د خلکو د وجې نه کوي. ستاسو زما معاشره څه وایي چې خیر دی هلکان دي ځوانان دي مستی ده نوجوانان چې تېرېږي او غوبل راوالي چغې وایي ګانې بچانې لګولي څه وایي وي ځواني ده. په ځوانۍ کې به د شریعت خلاف کار کوو. او د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ځوانۍ عبادت دا سونه ده. نظام دې جوړ شي، ژوند دې بدل شي. په محترم د ژوند ډېر تلخ حقیقتونه دي چې زموږ او ستاسو ورسره مرسته او په دې کې بنیادي خبره دا ده چې د اهل علمو قدر نشته. ستاسو زما په بچې په مدرسه کې سبق وایي
خو عالم دا برابر بدلی عالم څه کپڑا ولې اچي عالم بهترین گاڑی کې ولې ګرځي دا د معاشري خبرې او دینه بلک خبر لاړ مونږ یې وایو تاسو یې وایي چې د چا بچي دیندار دي د چا بچي عالمان دي د چا بکور کې دین وی درس او تدریس وی کاغذ تبلیغیان حضراتی کار سنی یو خبره کوي وی علما زمون د سرونو تاجونه دي دا ټول وی علماء سره مینه مشتا دام ټول وی ٹھیک شو خو سیاسی مولیان هم نه دي دا وی دا عالم سړی سیاست سره سوی ولا دا مونږ او تاسو وایو دا سی وایو چې دا عالم سړی د سیاست سره سوی ولا ځکه عالم سړی په جمعات کې خخکاری په جنازو کې خخکاری په نکاحګانو کې خخکاری نور د عالم سړی سیاست کې کار نشته دا نار اوس د چا ده د معاشرې ته چې څه روزي نو د هغې به څوک وي چې هغه به دا خبرې روکړي دا ناره د قادیانانو قادیانې وایي چې د علماو په سیاست کې کار نشته داسې ده خو که وګورې قادیانې په پارلیمنٹ کې سیاسی کس کافر کړي بهر خلکو نه دی بنگلادیش کې علما چغې وایي مونږ له حق راکوي مونږ له حق راکوي وجه څه ده هغوی دغه وایي چې مونږ له دا خلک ووټ نه راکړي او مونږ سیاست نه کوو نو پارلیمنٹ نه قانون پاس کړي چې څه یې خوښ وي هغه به محترم ہوتا ما ته پته نشته د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اخره کې به دا دین په خپل ځان کې راوستل داسې شي لکه سړی چې سکروټه په لاس کې کېږي داسې ده ستا او زما بهترین وعده هغه دی چې راله پکې ډم راشي چې راله پکې شرابي راشي بدنامې زمانه سړی راشي تو زه فخر کوم زه یو ځای ته لاړم ما ته بعض اوقات خلک وایي مفتي صاحب بس تا بیا چېرته بوتلې هم نه شو وي بیا نه اجره ګورې نه جومات ګورې او نه ویډیو ګورې او بس لګیا یو ځای ته لاړم نکاح مې تړله ډنګ ډونګ یې وکړو او چې ښې ځان ستړی کړو وي راشي چې په دې دیګونو دعا وکړي چې خدای ورله پکې برکت واچي نو مې دا برکت خو دې ډمانو واچو نه دا حقیقت دی که نه ښه به ځان ستړی کړي بیا به وایي چې استاد جي راشه که نه او استاد جي غلا کې نیولی دا هم ټول مني چې معاشره د عالم نه بغیر چلیږي هم نه دا یاد وساتئ که علماو د معاشرې نه لاس واخیسته قسم دی د ځناور غوندې ژوند وکړي او ما ته څوک ښیي چې د دې روژې څه اهمیت دی او ما ته څوک وایي چې په دې روژه کې دا قرآن ولې زیات ویلی کېږي رمضان المبارک ته شهر القرآن ویلی کېږي د قرآن مجید میاشت اوس په لیلة القدر کې کچا دغه شپه ومومله او دی پکې د پکې عبادت کړي الله دې زمونږ او ستاسو ټول نصیب که ده پکې عبادت وکړو نو د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر او چې اسټیمیټ ولګي نو دا 80 کاله جوړېږي او 80 کاله دا ډېر کم خلک نو چې یو شپه دې داسې نصیب شوه
او دا اتیاو کالو ثواب درته ملو شو بیا څه دا څوک ښیي دا علما ښیي خو خفه کېږئ مه دلته خو د مفتي صاحب ښه ټیټ بیان هم ګورو او ښه ښایسته تراویح مو او لاړ شو کیبل ته کېنو یا لکه دا کیبل بند کوي څنګه یې بند کا رمضان ټرانسمیشن دی داسې شته او که نشته که تاسو وایي چې نیم شته نو زه ستاسو نه منم ځکه زه یې خپله ګورم مونږ د معاشرې خلک یو ښه دا پروګرامات څوک چلی کم عالم یې راغوښتی په دې کیبل باندې چې دا پروګرامات چلیږي کم عالم یې راغوښتی دی ټول 11 میاشتې دا ډمان وي ښه دا ډمې او ډمان وي او په رمضان المبارک کې په سر باندې لوبټه واچئ او دې په سر ټوپۍ په سر کې تسبیح راوالي وی راشي چې دین درته وښیي دا وایي دا پروګرامات ستو زما چلیږي په ټي وي باندې دا اعمالو زیاده دلته شوه 3 قسمه خلک روژه نیسي خبره مختصر کوم 10 بجې مې روزي کې لږ جرګه ده مفتي صاحب هم ناست دی خبرې باندې اخري خبره کوم 3 قسمه خلک روژه نیسي یو عوام روژه نیسي پښمنې وکړه روژه یې شوه نو زمونږ عوام څه وایي چې نن مې ډېره ښایسته روژه ونیوه څنګه په سحر مې چې جمع وکړه نو وده شو او مازدیګر راپاڅېدم ډېره ښایسته روژه تېره شوه داسې وایي دا وي زمونږ ښایسته روژه ده نو دا د عوامو روژه ده د خوراک څښاک نه ځان مني کي دویمه روژه خواص نیسي چې خوراک څښاک نه خواهشاتو نه ځان مني کي او د ګناه نه هم ځان مني کي دواعي د ګناه هم نه کوي سترګې غلطې نه استعمالي ژبه غلطه نه استعمالي غوږ غلط نه استعمالي دا خواص دي او دریم قسم اخص الخواص دي د دې خاص نه اوچت کم خلک دي چې هغې خو خوراک څښاک نه هم ځان منې کړي خواهشات نفسي خواهشاتو نه هم ځان منې کړي دواعي د ګناه نه هم ځان منې کړي او زړه یې هم غافله کړی دي په دې ټول رمضان المبارک کې د هغه زړه غافله دي هر وخت ورته دا ذهن کې چې یاره د الله صاحب همداسې مه تېروه ذکر و اذکار کوه تلاوت کوه صلات تسبیح منځ کوه اوابین کوه چاشت کوه اشراق کوه په رمضان المبارک کې څوک چاشت کوي څوک اوابین کوي موږ په روژې ماتي کې دومره ډېر وخورو چې لږ مفتي صاحب رکعت وکړ کړي والله وي زما خیال ته څه خوراک نه دی کړی والله وی وجل نو عبادت خو مونږه چې رمضان کې خاص کړی دی بیا تکړه شو کنه جسم او روح دا دوه څیزونه دي 11 میاشتې جسم ته خوراک ورکړه دا جسم پایي پرې او روح په څه پایي دا په ذکر و اذکار او په عبادت پایي نو په کار خدا دی چې مونږ ټول کال داسې تېر کړو چې دې روح ته غذا زیاته ورکړو او دې جسم ته کمه ورکړو نو مونږ دې جسم ته زیاته ورکړو خو رمضان المبارک کې بیا هم زیاته یو کجوره او 2 صحابه چې هغوی دا کجوره نیمه کا او یو خوړ او یو بل خوړ او روژه پې ماته کا داسې به ستاسو زموږ په دې ژوند کې چا کړي مونږ وایو د خدای ډېر لوی فضل دی اول خو دې جا مارکېټ ته لاړ شه او هایپر مال ته لاړ شه او دومره هر څه راوړه چې زمونږ معاشره هم داسې چې کور ته راونړو والله کې کور کې پرېږدي حاکمان یې ځان سره بوځم دی بیا نه شي اوچت معاشرې خلک یو خوراک تم کار وی دی محترم یاد وساتئ صحابه د روح
خیال ساتلو د غذا د روح خیال ساتلې د جسم خیال نه دی ساتلې واقعي د هغې جسمونه ډېر زیات کمزوري او تاریخ کتابونو لیکلي دي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره د صحابو په مړه خېټه روټۍ نه وه خوړلې اوهو څه خلک عجیب خلک محترمو زموږ د استاسو د روژې څه حال دی د قرآن ویلو څه حال دی قسم دی دا د معاشرې کې د دې علمو قدر وکړي په یو جومات کې عالم دا ونه ویله چې موږ احتجاج کوو چې دې ځل به ختم نه کړي الحمدلله اوس خو حفاظ دومره ډېر شو چې کور په کور هم ختمونه کېږي داسې ده نو دا دې معاشرې له څه درکړه زمون خلق څه وایي چې بهترین تعلیم په بچي باندې کوي بهترین ډاکټر ته جوړې نو د سره راوکا چې دې انګلینډ ته ولېږه اکسفورډ یونیورسټۍ ته ولېږه بهر ملکونو ته او وایي چې دین ورته ښې نو وی پاکستان ته راولېږه نو موږ او تاسو دې سوچ وکړو چې دې علماو دې معاشرې له څه ورکړي ستا او زما کور کې دین شته دی د علماو برکت ستا او زما زنانو کې حیا شته دا دی د علماو برکت محترم تاسو وړاندې ما آیات کریمه ولوسته ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دغه قرآن مجید د نجات ذریعہ ده د هدایت ذریعہ ده د قومونو دپاره او د ایمان والو دپاره او د نیک اعمال کوونکو دپاره بشارت صرف ایمان نه دی ایمان سره نیک عمل دا شرط دی چې نیک عمل کو نن ستا او زما د معاشرې څه حال دی دین چې څومره زیات وي یاد وساتئ چې د دې رانه ناقدري وشوه نو خدای به هلاکي دا یاد وساتئ بغیر پیسې نن دین ملاویږي تو زه به هیڅ قسمه مشقت هم نه موږ ته خلک به درې خبرې وکړي بیا زړه م ورته غټ ساتلی او کم سړی چې کور کې جنګ وکړي هغه به راشي په امام به غوسه وباسي استاد جي نن دې رکعتونه اوږده کړو نن دې داسې وکړه داسې بیا هم دا خبرې اوري څه دپاره چې یاره دا ناپویه دي دي ته به مونږ دین ښایو او حدیث کې راځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابي ته وایي چې خلق د دین طلبګار ني څوک دین نه زده کوي نو وی دا هغه ځینه ځه هغې ته دین مه ښایه بیا به دې علماو ته کومه مرتبه خدای ورکوي چې خلک ورته وایي د معاشرې نه وځئ او بیا هم دې وایي چې موږ نه وځو خیر دی ناپویه دی چې ټیک شي محترم دغه رمضان المبارک د رحمت ورځې دي ورپسې د مغفرت ورځې دي او ورپسې د عتق من النار د اور نه د خلاصۍ ورځې بس د ځان محاسبه وکړو چې دا ختم وشو نو دا صرف خاص دیزې پورې خاص نه شو چې بس ما روجې ونیوې او زما ختم وشو بس بیا به تراویم داسې کله به کوم کله به نه کوم او روجه بیا ختم او زمون اکثریت غفلت په اخیرنو ورځو کې کېږي عزم وکړئ چې د اخیرنو ورځو کې به مونږ ټول اعتکاف بهر ته نه وځو دا یاد وساتئ دا لس ورځې ته خدای سره بهترین تعلق نشي جوړولی اعتکاف نشي کولی
او الله عز وجل رمضان المبارک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت لور کړي دي د پاره د چې د دې بخنه دا څومره لوی خبر اخیری خبره کو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په مدینه منوره کې بنو کلب یو قبیله او دی په دې مشهور چې دی په دا غړي بيزي ډېر ساته وی دی به چې کله غړي بيزي روخ کې نو وی مخامخ یو دوه غرونه او هغه بالکل ډک نو یو کور والا به 1500 زر 2000 چیلې غړي بيزي سره وی الله عز وجل پر رمضان المبارک کی هر رز د بنو کلب چې څومره چیلې دي د اغي په وجود باندې چې څومره وخت دي الله عز وجل د رمضان المبارک په برکت سره د جهنم نه دومره خلق روباسي جنت کې داخل څومره لوی انعام دی موږ تاسو ته پته نشته په غفلت کې تیر د ګناه یو نظام روان دی او هغه سره روان دی چا مونږ ویل چې زبا په رمضان المبارک کې ټیپ نه ورم زبا غانا نه ورم زبا د نظر استعمال غلط نه کو زبا دې انداز سره تلاوت کو د یو عالم بارک راضي وی هغه به د ورځې 65 ختمونه کو الله عز وجل ورته دا قرآن آسان کړي او چې قرآن سره وابستګي کې یقینا درته آسان شي دا پیلټان مونږ دې جاز څنګه دې ګران کار دی اے د کوشش کړي دې دا سیز ورته آسان شوی دا سه هر شوبه کې کچا کوشش کړي دې خدای ورته آسان کړي دا قرآن سره وابستګي ولرا تعلق ولرا چې دا آسانی کې کنه نو ان شاء الله عزم وکړو چې دا رمضان المبارک به موږ تاسو په غفلت کې نه تیرو او د دې برکات او ثمرات الله عز وجل خصوصا په دې کور باندې عموما په ټول امت مسلمه او د دې خاندان باندې نازل دغه علما کرام دي زموږ د سر تاجونه دي او دا عزم وکړو چې ان شاء الله د دې مرسته وکړو د دې بخیال ساتو او معاشره کې بعد دې قدر وکړو ځکه چې د دین بقا په دې علما باندې ده موت العالم موت العالم چې کله وی عالم مړ کیږي نو دا د عالم مرګ دی نو عالم ځان سره سوړي سجیدات پیدات خنوړي خو علم وړي نو کته مې د علم قدر وکړو والله چې ستاسو زما ټول ته علم راشي او خدا نه خاصه کنه قدرې را نه وشوه نو بیا به د معاشري رسوایی زموږ او تاسو مخې ته الله عز وجل په دې خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب